صفوفكم، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل، لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان. الحمدلله ثم الحمدلله. ټول مسلمانانو دپاره ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې د سعودي حکومت په حرمین شریفین کې چې کمې فاصلې وي د منځګزارو دپاره، کمې پابندیانې وي، هغه یو ځل بیا ختمې کړي. هغه نشانات چې کم لګېدلي وو د منځګزارو دپاره چې یاره تاسو په دومره فاصله کې مونځ کوئ، د یو بل سره به دومره فاصله ساتئ، نو هغه فاصلې ختمې کړي او دا اعلان یې وکړو چې د نن نه بعد په حرمین شریفین کې مسلمانان بالکل نږدې منځونه کوي. نو یقینا ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی. اوس ناست وم، زه تللی وم چېرته په سفر باندې وم، نو ډېر زیات ستړی وم، خو چې کله دغه مستند خبرونه ما وکتل نو یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. په سوشل میډیا باندې ما ته مخې ته راغلل او دا مې ډېره ضروري او اهمه مې وګڼله چې یاره که هر څومره ستړی، هر څومره ستومانی، خو د خپلو مینوالو، خپلو کتونکو مسلمانانو ته دغه زیری رسول پکار دی او دا وینا ورته کول پکار دي چې الحمدلله زمونږ او ستاسو حرمین یو ځل بیا د عبادت دپاره خلاص شو. حرمین شریفین دا داسې د برکت ځایونه دي چې کله په دې باندې حالات راځي، که هغه د کرونا د وجې نه یا د نور څه د وجې نه، نو یقینا دغه سخته دغه مشکل دا بیا په ټول امت باندې او ټول امت دغه مشکل دغه سخته بیا محسوسی. نو ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی او یقینا هر مسلمان دپاره د دې نه زیاته غټه خوشحالي بله نشي کېدلی. دا تاسو وکتل چې څومره سخت حالات و. ګوره یو طرف ته دغه وبا، دغه تکلیف، دغه لاکډاون، دغه حالات چې کوم کنه دا یو طرف ته دا سخت دی، او بل طرف ته د ټول نه غټه سخته چې په امت مسلمه وه هغه دا وه چې حرمین شریفین کې ډېرې سختې پابندیانې وې. نو د سعودي حکومت دې نه مخکې اعلان کړی و چې یاره دغه فاصلې او دغه څیزونه ختم شو، خو بیا څه وخت پس بیا دې دغه پابندي ولګوله او د اعلان یې وکړو چې نن نه پس به بیا په فاصلو سره منځونه کیږي. نو الله رب العزت دې وکړي چې د سعودي حکومت دا فیصله اخیری فیصله وي، الله دې ورته په دې استقامت ور نصیب کړي چې آینده هر رنګې حالات راځي چې دې حرمین متاثر نه کړي د هغې نه. او ځکه چې که حرمین متاثره شو نو بیا به مونږ څه کوو، زمونږ خو دغه یو اسره ده، زمونږ خو د ډاډ ځای، زمونږ د اسره دغه ده چې مونږ باندې سخت حالت په امت راځي، نو حرمین شریفین ته سترګې هلته کې خلک وي، عبادتونه کوي، زیارتونه کوي، طوافونه کوي، د هغې د برکته د دغې خلکو د عبادتونو د برکته الله رب العزت په ټول امت باندې بیا رحم کوي. نو الله رب العزت دې دغه مشکلات دا ختم کی. د سعودي حکومت اعلان وکړو چې څومره ماسک دی، قرنطین وغیره دا څیزونه چې دي هغه ټول ختم کړه. تاسو به ګورئ دغه تصویران دا د سعودي حرمین شریفین چې کوم آفیشل اکاونټس دي د هغې نه ما ډاونلوډ مې کړه او دا تاسو ګورئ چې هغه کوم نشانات دي هغه ختمی. او د نن ماښام مونځ تاسو وګورئ څومره یو بهترین مناظر دي، څومره یو دلکش مناظر دي، که هغه تاسو وګورئ په دې تصویر کې تاسو ته ښکاري چې دا خلک ماشاءالله نږدې ولاړ دي دغه مسلمانان، نو څومره مزه کوي چې ورته ګوري سړی په دیدن باندې نه مړېږي. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده مسلمانانو ورونو. څومره چې موږ د الله رب العزت شکریه ادا کو دا به ډېره کمی. دغه مشکلات، دغه تکالیف بېشکه د الله د طرف نه دي او څه ناڅه ورسره بیا زمونږ اعمال دي، الله رب العزت دې زمونږ اعمال درست کړي او آینده دې په امت باندې دغه رنګې سخت حالات بیا نه راولي. ورونو زه خو یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. کوشش وکړئ دغه پیغام ما ته تاسو راورسولو، تاسو یې نورو مسلمانانو ته ورسوئ چې هغې هم ډېر خوشحاله شي او هر یو مسلمان دې د دې مناظرو په لیدو سره الحمدلله ضرور ووایي، د الله شکر دې ضرور ادا کړي او دا دې ورسره ضرور دعا وکړي چې الله رب العزت دې د دې نه پس په حرمینو باندې دغه رنګې حالات نه راولي او په امت مسلمه دې الله رب العزت خصوصي رحم وکړي. دغه رنګې وباګانو مشکلاتونه دې الله رب العزت موږ تاسو محفوظ وساتي. دغه خبر در سره نور هم مخکې شیر کړئ او دغه مناظر وګورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.